السلام علیکم ورحمت الله. زما نوم ډاکټر تاجور دی. نن به موږ خبره کوو فایبرومایالجیا باره کې چې کوم پوره وجود کې دردونو والا بیماری وي. کله کله ستاسو ټول وجود کې درد وي، هر وخت تاسو ستړي یې، چې کار کوئ تاسو کول نه شئ، چې د کېدو کوشش کوئ، یا خوب نه راځي، یا خوب مات وي، یا که ټول شپه خوب وکئ هم تاسو سحر ډیر سخت ستړي پاسئ. ځینې خلکو ته سر کې ډیر درد وي، ځینې خلکو کې خېټه کې درد وي، یا خبرې هېریږي، فکر خراب وي، کله یخني زیات کیږي، څوک لاس لګوي نو داسې لګي چې ډیر سخت خوږ کړی، پټو کې، جوړونو کې، اډوکو کې، ټول کې درد کیدی شي. کله کله ورسره فکر هم خراب وي او خپګان زړه کې راځي. اکثر مریضان مونږ له راځي او ډاکټر ورته ډیر زیات ټیسټونه وغیره کړي وي چې کوم ټول نیگیټیو راشي کې څه نه روزي، خو وجود کې بیا هم ډیر سخت درد وي. ټولو ناول پټو کې درد وي، یا خېټه کې، یا سټ شاته ولومینز کې، کله جامې خوږیږي، سا انسان اوږدې اوږدې سا اخلي، سینه کې درد شانتی وي، سر کې درد وي، خېټه کې درد وي، سا غستو کې تکلیف وي، خېټه کې مړوړ یا ګیس محسوس کیږي. دین علاوه اعصابي مسایل وي، لکه انسان ډیر سخت ستړي وي، زړه دړکن تیز شي، خولې راځي، یا خوله وچ وي، لاسونه یخ وي، لاسونو کې میږي میږي کیږي، داسې ښکاري چې سپغز کې درد دی. دین علاوه تشې متیازې، ډکې متیازې بنده زر زر ځي، سینه کې داسې سوی شانتی راشي، یا زړه خرابېږي، یا الټې راځي. دینه علاوه اعصابي مسایل داسې کیدی شي چې تاسو مازغه هر وخت پریشان وي. کله داسې ښکاري چې سترګو په مخ کې نظر خراب شو، یا مازغه باندې بوج دی، یا چکر راځي، یا بېهوشي محسوس کیږي. ځینې خلکو باندې دورې شانتم راځي، داسې لګي چې ګوتو کې دم نشته، یا مړ شانتی دي، یا خپو کې دم نشته، یا کمزورتیا ده. کله داسې وي چې روز کې تاسو ته غنودګي شانته محسوس کیږي، یا تاسو د سیزونه ښکاري، یا لږ سات دپاره فالج په شانته خپې یا لاس کار نه کوي بیا ټیک شي. کله آواز نه راوځي. ځینې وخت داسې وي چې تاسو خوب کوئ نو تاسو وجود مازغه دواړه آرام نه کوي، چې سحر پاسې نو وجود باندې ډیر سخت تکلیف تیر شوی او مازغه او وجود آپس کې سم کار نه کوي، نو بیا وجود کې تکلیفونه ګرځي. داسې حساب شي چې څنګه یو ستړی ډرایور یو موټر چلای او هر وخت غلط لین کې چلای. تاسو رګونه یا چې تاسو اعصاب دي دا وجود هیبت په حالت کې راشي، کله یو ځای کې تکلیف وي، کله بل کې. دا دردونه هر وخت بدلیږي را بدلیږي، هر وخت یو شانتي نه. یو میاشت سینه کې دردي، بلکې خېټه کې، بیا بل څه تکلیف راشي او بنده وایي دا نوې څه چلو شو، ټیسټونو کې بیا هم څه نه راوځي. نو دې ټول تکلیف ته فایبرومایالجیا وایي. داسې تکلیفونه اکثر یو خاص قسم خلکو ته کېږي چې کم ډېر ښه خلک وي. موږ ټول اکثر داسې خلک ډېر خوښو. داسې خلک ته هر چا خوښ وي. هغه خاص قسم شخصیت اکثر لري، یا خواهی که خود اعتمادی کمی وي، یا ضرورت نه زیات کمال پسند وي چې کم ته انګریزي کې پرفیکشنست وي، یا ځان نه ضرورت نه زیات توقع ساتي، یا کوشش کوي چې ما نه بس څوک خفه نشي. احساس جرم ورته زر کیږي، یا داسې احساس کیږي چې زه په چا باندې بوج یم، یا ای باندې ډېر ذمہ داریان راغلي وي. هغه ضمیر ضرورت نه زیات تنګي او هغه پریشان کیږي زر، یا ژوند کې مشکل فیصله کړي وي، یا تاسو قانون خیال ضرورت نه زیات کوي دون حد پورې چې تاسو ته تکلیف موشي، نو تاسو بالکل هغه خبره سوچ پرې خودې نشئ. څه شی تاسو زړه ته راشي نو هغه نه تاسو نه هېریږي نه، یا تاسو شرمیږئ، یا تاسو ته داسې محسوس کیږي چې زما خطر ده ماته، یا تاسو هر خیال ځان ته ساتئ. که خفه شئ نو تاسو نه خفګان لرې کیږي نه، هر وخت زړه خفه شانتی وي. داسې انسان بیا تکلیف داسې حالت شي چې څنګه یو ملک ته خطر وي او فوج په بارډر باندې ولاړ وي
هر وخت هیبت کا حالت کې وي چې بیا څه چل کېږي، بیا څه چل خطره ده، بیا څه کېدی شي. نو داسې خلک بیا ډېر سخت تکلیف کوي او وجود کې تکلیفونه بیا ګرځي. هغه کله یو میاشت کې سر کې درد وي، بلکې خېټې کې درد وي، نو بنده سوچ کوي چې دا بیا اوس نوې بیماری راغله. چې ټیسټونه کوي، ټیسټونو کې څه شی نه روزي، خو بیا هم انسان ډېر سخت تکلیف کوي. د دې علاج لپاره موږ 2-3 څیزونه کوو. یو خو تاسو ته دارو ورکوو چې شپې لږ شانتې خوب بهتر شي، چې رګونه چیچل کم کوي، چې تاسو وجود دمه شي، چې سحر پاسې لږ ستړی نه پاسې، چې لږ دمه پاسې. بیا د روزې لږ شانتې رو ورزش ورکوو. ورزش شروع کې لږ شانتې تنګولی شي یو میاشت لپاره، خو بیا رو ښه شي. که تاسو خوراک طریقه بدلول ضرورت وي، هغه ضروري دی. که وجود ډېر دروند وي، ای سره تکلیفونه دردونه زیاتېدی شي، چې څونه وجود سپک به وي هغه شانتې تاسو ته خوځېدل به آسان وي. دې نه علاوه تاسو چې څه شی کې تاسو ته خفګان زیات کېږي، که تاسو له ممکن وي چې هغه شی نه ځان ساتئ، نو هغه شی مه کوئ یا هغه ځای ته مه ځئ چې کوم ځای کې تاسو زیات پریشان کېږئ. دا هر وخت زموږ د پاره آسان نه وي. کله کله ژوند کې داسې څیزونه راشي چې زموږ وس کې نه وي، خو چې کم شی تاسو کولی شئ ای سره کوشش کوئ. چې کم خلکو سره ملاوېدل یا څه کار کول سره تاسو وجود دمه کېږي، تاسو زړه له خوشحالۍ ملاوېږي، هغه شی که تاسو له ممکن وي نو هغه شی زیات کوئ، چې رو دا څیزونه تاسو نه هیر شي، چې دا احساس تاسو نه لرې شي. د دې علاج آسان نه دی، خو ممکن بالکل شته چې انسان رو دمه شي، معاینه وشي، ډاکټر له لاړ شي، تاسو پوره معاینه هم وشي، وینې ټیسټ کېږي، اینو پس دارو سره، ورزش سره، خوراک بدلول سره، سوچ بدلول سره رو دا شی ښه کېږي. کله کله دې دپاره نورم داروګان پکار وي چې څه وجود کې نور څه کمی وي هغه پوره کول ضروري وي، خو انشاءالله دا شی رو ښه کېږي. زه د دې باره کې یو لاندې ویډیو هم لګوم چې تاسو بیا کتی شئ، هغه هم دې باره کې خبره کوي. دا داسې تکلیف ده چې لکه تاسو روح خپه ده، نو هغه بیا وجود کې تکلیفونه روباسي. نو وجود کې تکلیفونه وي، خو تکلیف د وجود نه، تکلیف د روح پریشانی نه شروع کېږي. کله کله دا تکلیف نور بیماریان سره هم کېدی شي. که تاسو وجود باندې هیبت راغی، یا د بیماری یا د څه شی یا بل خبرې، نو ای سره دا تکلیف راتلی شي. دې ته فایبرومایالجیا وایي.